د حمیدالله د جنازې په ټیم کې پلار ولې غوسه او ولې خفه و. خپلو ملګرو ته یې د حمیدالله ټول حقیقت بیان کړو او ورته ویې ویلې چې حمیدالله زما خبره به نه منله او دا نه منې کېدلو. عزتمنو نور یې ورته څه ویلي دي زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو چې حمیدالله د ټیک ټاک د ویډیوګانو لپاره خپل ځان په خپله باندې ترلاسه ورکړلو، یعنې قتل شولو، چې د هغه په جنازې په ټیم کې پلار ډېر څه غوسه مو او خفه مو. غوسه د تګ کې دپاره عزتمنو چې خپل زوی ته به ډېر نصیحتونه کول چې غلط مه ګرځه، صحیح ګرځه، د ټیک ټاکو کار مه کوه، چې څو وارې په دې څو ځل به پلار د حمیدالله سره په دې خبره باندې جنګونه هم کړي دي، خو حمیدالله د دې ټیک ټاک نه به نه منې کېدلو. او بیا ټولو ملګرو راونیولو او تسلۍ نه یې ورته ورکولې. دا د الله تعالی خوښه ده ته ټیک ټاک بانه شولو. عزتمنو الله تعالی دې د حمیدالله پلار ته د زړه صبر ورکړي. عزتمن زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې هېڅکله خپلو ماشومانو ته موبایل په لاس کې مه ورکوئ، کنې بیا به د حمیدالله د پلار غوندې به خفه به بیا به ناست وئ او په لاس باندې به د لاسه نه درځي. مینهوالو زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.